الحمد لحضرت الجلالة والصلاة والسلام على خاتم الرسالة وعلى آله وأصحابه الذين هم أهل الفضل والعدالة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي في الأنام فضيلة وجملتها مجموعة لمحمد، بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. شوق سر درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. درود شریف ډیر وایي او د جمعې په شپه او په ورځ ډیر زیات وایي. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی ملائک مقرر کړي دي. هغه ملائک د دې امت دا درود شریف وړي او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیش کړي. د امتیانو درود هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې پیش کړي. نو درود شریف اسم ډیر وایو، جمعې په شپه او په ورځ ډیر وایو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی الصلاة علی النبی، درود شریف ویل په نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امحق للذنوب من الماء البارد للنار. څنګه چې اور یخی اوبه اور مړ کوي داسې درود شریف ګناهونه ورانوي. نو درود شریف ډیر وایي. دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام درود شریف ویل ګناهونه داسې ورانوي لکه اور چې یخی اوبه چې اور مړ کوي. حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې څوک یا خط لیکي او یا کتاب لیکي هغې کې دته زما نوم مخې ته راشي او دې زما د نوم سره ولیکي صلی الله علیه وسلم، دا روغ درود شریف ورسره ولیکي. مونږ کمې دا دی چې زمونږ دومره سمې نه راځي، نو مونږ د نبی علیه السلام نوم ولیکو او د پاسه پې صرف سواد ولیکو. په دې صلی الله علیه وسلم هم سمې نه راځي. نو نبی علیہ السلام فرمائی چې څوک زما نوم ولیکي او دا درود شریف ورسره ولیکي، وی د سو پورې چې دا درود شریف لیکل باقی وي هغې پورې یوه فرشته دله د مغفرت دعاګانې غواړي. درود شریف دا ډیر رزق کې ډیر برکت پیدا کوي، په مال کې برکت پیدا کوي. تاسو خیال کړئ که نه نن سبا د خلقو عذر دا ډیر دی، وی خفه یمه. سړی ورته ولې خفه یې؟ وی اسې بېڅه خفه یم، اسې بېڅه خفه یم. هر سړی اسې بېڅه خفه دی چې څوک درود شریف وی که نه څوک ډیر وی. د دې یوه فایده دا ده چې دی به اسې بېڅه خوشحالی. دا اسې بېڅه خفګان به د ده نه چې کوم سړی درود شریف ډیر وایي. کنې تاسو یې شروع وکئ، که تاسو یې برکات ونه لیدل ماته وایي. رزق کې بم برکتی، اولاد کې بم برکتی، کور کې بم برکتی. نو درود شریف دا د ژوند یو معمول وګرځوئ چې سړی یوه پیره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف ووایي
نو د الله د طرف نه په لس رحمتونه را نازل شي د یوې پیرې د درود شریف ویلو سره جبم په درود شریف باندې لوندې ساتئ ښه او بیا د جمعې په ورځ ډېر وایي دا د ملایک نبی علیه السلام ته وړي ښه دا درود نبی علیه السلام وایي څوک زما د قبر خواته ووایي نو زه یې واورم او چې غیبانه وي نو ملایک ما ته رارسوي دا ملایک یې راوړي ما ته او بل علما وایي چې څوک درود شریف ډیر وایي د ده به الله تله د نیکو درنی ښه دی به هلته په تاوان کې نه خیږي ښه بل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې میدان محشر کې به ما ته د ټولو نه نږدې څوک وي ما ته به خواته څوک وي چې د چا درود شریف سیوا راوختو هغه به ما سره نږدې نبی علیه السلام فرمایي ښه لوی لوی اکابر دا وایي جبم په درود شریف لوندې ساتئ بس دا د بچو د خپل ژوند یو معمول وګرځوئ چې درود شریف وایي او بیا د جمعې په ورځ ډېر وایي ښه دا ملایک وړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پیش کوي نو شوق سره د درود شریف ورد کوئ قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف وی اے مسلمانانو زه تاسو ته سفارش کوم الله وی بالمعروف چې د بیبیانو سره ژوند په ښکلي طریقه تېروئ نیکه بیبي او حلاله بیبي دا د دنیا په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت دی ځکه وایي د دې سره ښکلی ژوند تېروئ بل ځای رب العالمین فرمایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا ستاسو جامه ده او تاسو د دې جامه یې ښه خزه په خاون پټي او خاون په خزه پټي دا ستاسو جامه ده ډیره بهترینه نکته ده پکې یو په جامه سړی پټي که نه په جامه سړی پټي نو خاون باندې خزه پټي او خاون په خزه پټي ښه د عورت بل چاته نه ښکاره کیږي بیا دویم په جامه کې زینت دی زینت سړی چې کپړې واغوندي څومره ښکلی شي نو د ښځې دپاره زینت خاوند دی او د خاوند دپاره ښځه زینت دی د ښځې چې خاوند نه د دې زینت نشته ښه د دې لباس نشته ښه او داسې دا خاوند چې بې ښځه ګرځي که نه د ده زینت نشته د ده لباس نشته د ده ښایست نشته دی هسې به دې ځان خوشحالي کله څوک سپي ساتي په حجرو کې جو په دې ځان خوشحالي څوک ښکار لځي جو دا ورته د خوشحالۍ او د سکون یوه ذریعه ښکاري څوک چمنې جوړي کې جدای د خوشحالۍ یوه ذریعه ځان له جوړه کړي نه په دې هېڅ شي کې خوشحالي نشته دی ښه د دنیا په سامانونو کې د ټولو نه بهترین سامان هغه نیکه بیبي ده ښه ځکه رب العالمین فرمایي وعاشروهن بالمعروف ښځه تاسو دپاره لباس دی او تاسو د هغې دپاره لباس خبرې یې د ژوند د آدابو د معاشرې نه به ځان خبرو نبی علیه السلام چې کل فرمودات ویلي دا ډېر جوړې خبرې دي د دواړو جهانو سردار فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه بد په مرتبه کې ناکاره مرتبه به د چی د الله په نسبه ناکاره مرتبه د قیامت په ورځ شر الناس ډیر بد حالت والا او ناکاره حالت والا به هغه د ښځې خاون وي چې هغه د بیبي سره شپه تیره کړي او سار هغه د شپې حال احوال خلقو ته بیانوي ښه د دمره ناکاره او بد سړی به په میدان محشر کې بل نه ګوري ښه ځکه وایي هن لباس لکم وانتم لباس لهن تاسو د یو بل لباس یې لباس نو د بیبي سره شپه تیره کې او هغه احوال بیا څوک ملګرو ته او چاته شر الناس ډیر بد حالت به د مرتبې په اعتبار سره د دې سړي وي ښه چې دی د خپلې بیبي احوال خلقو ته بیانوي یا په طور د فخر او یا په څه خو دا ټیک خبره نه ده دې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم منع کړي بیبی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط وی ما دومره زمانه شوی ده په دې دومره زمانه کې چې ما د دواړو جهانو سردار سره ایستلی ما د نبی علیہ السلام عورت نه دی لیدلی او نبی علیہ السلام زما عورت نه دی لیدلی حال دا دی چې ښځې او خاوند له د یو بل عورت ته کتل جایز دي
خو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمای ما د پیغمبر عورت نه دی لیدلی هغه زما عورت په دې دومره ژوند کې مونږ تیر شوی دی خو مونږ نه دی لیدلی حیا یو ډیر لوی سیز دی په معاشره کې حیا په اسلام کې یو بنیادی حیثیت لري هر پیغمبر کې به حیا ډیره موجود وخه د هر پیغمبر به ډیر حیا ناکو ډیر حیا ناک د دواړو جهانو سردار فرمای د ښځې جنت ته تلل چې دي دا ډېر اسان دي د ښځې جنت په نسبت سره نارینه ته څه دی اسان دی ګوره نارینه بار کاروبار کوي دې کې به کله جایز راځي کله به حرام راځي د خلقو سره جګړې راځي پوله پټې راځي حج راځي قضا راځي عدالت راځي امامت راځي په ښځې خدا نشته قضا نشته امامت نشته عدالت نشته زمینداره نشته دا هیڅ هم په ښځې نشته د ښځې جنت ډیر آسان دی په نسبت سره نارینه ته د دواړو جهانو سردار یو ورځ فرمایي المرأة اذا صلت خمسها چې وی ښځه دا یو څو کاره کوي نو د دې ښځې خوښه ده نو چې د جنت په کومه دروازه داخلي المرأة اذا صلت خمسها کله چې ښځه پنځه منځونه کوي ښه فرض منځ په پابندۍ سره یوه زنانه کوي دا زه بار بار زنانو تمام زنانو په کولو غوږونه یې واورئ چې په فرض منځ کې د چا سره هم سمجوته مه کوئ بیا دې نه خاوند خلاصولی شي او هېڅوک د خاوند د حق نه د فرض منځ ړومبې دی بس کلیر خبره دا ده چې میدان محشر کې ښځه ودرېږي ړومبې تپوس به عن صلاتها د خاوند حق به وروستو وي ړومبې تپوس به د فرض مانځه کې بعضې ښځه به د خاوند ډېر خدمت کوي ډیره د خدمت کې اول نمبري خو فرض منځ نه کوي دا ناکامه ده اخرت کې به خالی لاسونه ولاړی نو المرأة اذا صلت خمسها چې کله دا پنځه منځونه کوي فرض او منځ چې کوئ نو په خپل ټیم او په اول وخت کې کوئ چې اذان واورئ د مانځه تیارې ټول کارونه وروستو کوه خاوند به وایي خو خاوند ته وایي ستا حق منمه خو ړومبې تپوس په زمانه د فرض منځ کېږي او ستا د حق تپوس په دویم نمبر دا فرض منځ کومه بیا ستا حق ما باندې دی د هر څه نه به ستا حق مخکې خو د فرض منځ نه به ستا حق مخکې نه وي دا د یو شهنشاه د طرف نه ماته اعلان وشو الله اکبر هغه به یو ورځ تپوس کېږي چې پنځه ټیمه اذان به دې اورېدو پنځه ټیمه به اذان کېده دا چاته کېدو تا پی عمل کړی دی نو کومه ښځه چې پنځه منځونه کوي فرض وصامت شهرها او د میاشتې د رمضان روجي نیسي پنځه فرض منځونه کوي او په کال کې یوه میاشت روجي نیسي ګورئ د شپې تهجد نه کوي نفلي روجي نه نیسي صدقې نه ورکوي ښه فرض منځونه کوي او د میاشتې د رمضان پنځه دا یوه میاشت روجي نیسي واحسنت فرجها او د خپل عزت حفاظت کوي خپل وجود چاته نه ښکاره کوي ښه واحسنت فرجها د خپل وجود شرمګاه د دې حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خاوند خبره مني څو کاره شول څلور پنځه منځونه کوي د میاشتې د رمضان روجې نیسي د خپل عزت خیال ساتي او د خاوند خبره مني زه نه وامه ښه زه نه وامه دا د ټولې دنیا یو رښتینی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت دا ښځه دې داخله شي چې د جنت په کومه دروازه داخلیږي دا دې داخله شي بس دا دې داخله شي د دې مطلب څه دی چې په کومه داخلیږي نو داخله دي شي د دې مطلب دا دی چې د دې ښځې جنت ته داخلېدل یقیني دی یقیني چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي دا به جنت ته الله داخلي دا به الله جنت ته داخلي چې کومه ښځه دا څلور کاره کوي د ښځو جنت آسان دی په نسبت سره نارینه ته دا آسان دی خو یوه خبره ګورئ یاد ساتئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد درې شیزونه داسې دي چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ګپ هم رښتیا دي د دې به ګپ نه لګوئ خان درې څیزونه داسې دي
چې د هغې رښتیا هم رښتیا دي او ټوکې هم رښتیا دي. ګورئ په دې کې به ټوکې نه کوي. یو هغې کې الطلاق طلاق دی، د طلاق سره به ټوکې نه کوي. طلاق که د په رښتیا ورکو نو ام طلاق دی، که په ګپ کې د طلاق ورکو نو ام طلاق دی. دې ته به نه ورنږدې کېږو. بل پکې النکاح یوه نکاح ده. په نکاح کې ټوکې نه وي چې ایجاب او قبول وشو، ګواهان ناستو، بس قصه ختمه شوې ده. وایم ما ګپ لګولی دی، بس دا د ګپ شی دی نه. دا یو ورجعت یو رجعت دی. نو دا درې شیزونه چې دي د دې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا هم رښتیا دي. بیا به نه وایي چې وي طلاق مې ورکړی دی، وي زه غوسه وم. نو خلک خو په رضای د رضایۍ په حالت کې څوک طلاق ورکوي چې ښه ښکلی خوشحاله ناست یو، بیبي ته به وایي چې راشه زه تاله طلاق در کوم، خو دا غوسه نو ځکه طلاق ورکوي. بیا وایي زه نشې حالت کې وم، څه نشته نه چېرته چرس مرس څښلي. خو علما وایي زجرن طلاق واقع کوي. دا نشه ولې کوله؟ دا خو لا بل جرم کړی، دا خو لا بل جرم کړی. نو دې کې به ګپ نه لګوئ. نن معاشره کې د طلاقو لږه هوا الوتې ده، هر سړي په خوله طلاق پراته دي، بس معمولی خبر او طلاق. د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کمې ښځې د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاقو مطالبه کول. بعضې ښځه اسې عادت وي، ماله طلاق راکه، ماله طلاق راکه. نبی علیہ السلام فرمایي چې کمې ښځې د خاوند نه د طلاقو مطالبه کوله بغیر د عذر نه، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی. بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه د طلاقو مطالبې کوي بغیر د عذر نه. ته خبرې ابغض الحلال ابغض المباحات چې کوم شیزونه حلال دي په هغې کې د الله په نزد د ټولو نه مغبوس څیز چې دی الطلاق، هغه طلاق دی. ته خبرې طلاق په وجه خو خاندانونه پرې کېږي، د طلاق په وجه خو رشتې کټ کېږي، د طلاق په وجه خو په معاشره کې دنیا اختلافونه پیدا کېږي. نو بغیر د عذر نه چې ښځه د خاوند نه د طلاق مطالبه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي په دې ښځه باندې د جنت بوی حرام دی، بوی به پې نه لګي چې دا د خاوند نه بغیر د عذر نه د طلاق مطالبه کوي. دا ډیر یو ښکلی ژوند دی او یو ښکلی کور دی، حلاله نکاح او حلاله بیبي. دې منځ کې دا خبرې مه کوئ. د دواړو جهانو سردار صحابه کرامو تو فرمیل وی اکمل المؤمنین ایمانا. کامل مومن درته وښیم، کامل مومن به څنګه پیژنې چې د دې سړي ایمان کامل دی، د دې پته به څنګه لګي؟ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، چې د چا اخلاق ښایسته دا کامل مومن دی، دا کامل مومن دی چې د چا اخلاق ښایسته. اوی وخیارکم خیارکم لنسائهم. تاسو ټولو کې وي تاسو ته غوره کس وښیم، غوره کس درته وښیم وي او وی تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلې بیبي سره ښي. ښه دا په ټولو کې غوره دی. په تاسو ګاونډي سره ښه دی، ښه لارې کوسي جوړي ښه دی، فلاحي کارونه کوي، خو د بیبي سره ښه نه دی. نبی علیہ السلام وایي دا ښه نه دی، ښه هغه دی خیارکم لنسائهم چې د خپلو بیبیانو سره ښي. او زه په تاسو ټولو کې غوره یم ځکه چې زه په تاسو ټولو کې د خپلې بیبي سره ښه یم، زه د بیبیانو سره ښه یم. یا په تاسو ټولو کې نبی علیہ السلام فرمایي زه غوره یم ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم، ځکه چې زه د خپلو بیبیانو سره ښه یم. د دواړو جهانو سردار فرمایي ثلاثة لا تقبل لهم صلاة. درې کسان داسې دي چې د دې عبادت نه قبلیږي، عبادت هم نه قبلي، منځ نه قبلیږي او نیکۍ په بره نه خیږي. درې کسان چې د هغې منځ هم نه قبلیږي او عبادت یې په بره نه خیږي. وی کم درې کسان؟ العبد العابق، یو هغه غلام چې د خپل مالک نه تښتېدلی وي، بګوړه غلام، بګوړه غلام. اوس خو غلامان نشته که نه، خو په مالک په غلام باندې د مالک ډیر حق ښه. یو عبد عابق هغه غلام چې هغه د خپل مالک نه تښتېدلی وي، څو پورې دی واپس شوی نه دی، د ده منځ الله نه قبلي او د ده نیکۍ په بره نه خیږي. دویم د دواړو جهانو سردار وفرمایل، دویم
هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خپوي، هغه ښځه چې د هغې نه خاوند خپوي منځ الله نه قبلي او نیکۍ په بره نه خیږي، نو نیکۍ په بره نه خیږي، بس چې خاوند ترې نه ناراضه دی، خفه دی، د دې ښځې منځ نه قبلیږي او نیکۍ بره نه خیږي. او دریم چې یو سړی نشه وکړي، د نشې په حالت کې که دې منځونه کوي د الله نه قبلي، نیکۍ په بره نه خیږي چې څو دې په هوش کې نه دی راغلی. د دې دریو کسانو منځ الله نه قبلي او نیکۍ په بره باندې نه خیږي. بعضې ګناهونه یې مونږ ته پته نه وي، معاشره کې مونږ په هغې کې مبتلا یو، خو مونږ ته یې پته نه وي. صحابي راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي د الله حبیبه ما ته د ښځې حق وښیه، د ښځې حق څه دی، په خاوند باندې د ښځې حق څه دی؟ نبی علیه السلام ورته فرمایي ډېر ښکلی اسان حق بیان کو، وی چې په خپله څه خورې نو هغه پې خوروه، چې په خپله په هوټلو کې ډوډۍ خورې، کور تش ساګ راوړې او ټیپرو ته دې کار ویلی، نو دا د ښځو حق ضایع شو. په خپله بار په هوټل کې خورې او غوښې خورې او کور ته ساګ او ټیپر راوړې، د ښځې حق دې ضایع کو چې څه خورې هغه به په ښځه خورئ. ټیک ده. وی دویم حق دا دی چې څه اغوندې نو هغه په ښځه اغوندوه. څه مطلب؟ چې ځان له قیمتي کپړه اغوندې نو په بیبي به هم قیمتي کپړه اغوندې، ښه د وس مطابق چې په خپله مالدار او ځان له ښه اعلی کپړه اغوندي نو بیبي له به هم اعلی کپړه راوړي. ښه شریعت ته مجبوره کوي نه چې غریب نو ته ځان له کمزوري کپړه اغوندي نو بیبي له هم کمزوري راوړه که نه، ښه خو چې په خپله څنګه کپړه اغوندي هغه به اغوندي. او ولا تضرب الوجه، بیبي به په مخ نه وښې، ښه په مخ په ښځې له ګزار نه ورکوي. ښه دا بعضې ظالمان چا ول سترګه توره کړي، چا په سترګه والي، خدای دا مخ دی، مخ دا یو نور دی، یو نور په دې سره د انسان شکل بدلیږي. مړه په مخ سره وی په مخ یې مه وخه. او څلورم حق دا دی چې بدې ردې ورته مه وایې، کنزل ورته مه کوه، پلار او مور وله مه یادوه. دا باید سړي چې ورسره جنګ پیدا شي نو نیکه او مور او پلار، بس پلار او مور یې دا بد کړي چې دی تاله درکړې ده ځکه یې ته نن کنځې که نه. په دې کې د پلار د کنزلو د پلار څه ګناه ده، دې کې د مور څه ګناه ده چې ته وله پلار او مور کنځې، هغه خفه کېږي نه. او پنځم حق یې دا دی که نه چې کله تې خفه شي نو د کوره به بار ته نه وځي. ښه نبی علیه السلام عجیبه خبرې کړي دي چې خفه شي تې نو په کور کې تې نه ځئ جدا کوه د ملاس تې، کمرې ته تې لاړ شه، کمره کې تې بدل شه، برنډې ته تې وځه، خو لکه د کوره به بار ته نه وځي. ګورئ ښه چې کله دې ورسره خفګان راشي وهجروهن فی المضاجع، صرف د ملاس تې ځئ تې جدا کوه، کور نه به بهر ته نه وځي. ګورئ باید سړی خفه شي جولاړ شي، 2-3 ورځې بیا موبایل بند کړی تللی، دا خبره ټیک نه ده. ښه چې هجرت کوي نو په کور کې به د بیبي نه کوي، ښه چې دغه دې ورسره راشي، اړیک دې ورسره راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وکړله وی ښځې به نه وښئ، وی ښځې به نه وښئ. په دې کې شکایات راغله وی د الله حبیبه ښځې خو وی تا وی چې مه یې وښئ نو خبره بل طرف ته لاړله، لکه ښځې زورورې شوې چې نبی علیه السلام وی زه وښئ نو اجازت یې د وښلو ورکړو، چې په دې کې نور شکایات سیوا شو، وی خلکو په وښلو شروع وکړه. نبی علیه السلام وی دا خلک غوره نه دی، د کومو نه چې ښځې شکایت د وښلو کوي وی دا خلک غوره نه دی، دا خلک غوره نه دی. ښځه په څه وښلی شي پته درته شته؟ په کومو خبرو د ښځې د وهلو اجازت شته دی؟ یو چې دا کله مونځ نه کوي نو تا ته د وښلو اجازت شته، وښلی شي. یو چې دا بغیر د اجازت نه د کوره وځي اومې وښلی شي. چې مونځ نه کوي، فرض مونځ نه کوي، اجازت شته. او بل دا چې د کوره بې اجازته وځي تا ته اجازت د وښلو شته دی. بل چې ته ورته وایي چې ما ته ځان ډولی که، ما ته ځان سنبال که او دا ځان نه سنبالي نو د وښلو اجازت شته. ښه وښلی شي. چې تا ته ځان نه ښایسته کوي، خو داسې نه چې ته ورته وایي نری لوپټه په سر که، هی که خو ویښته ښکاري په دې خو دا د الله ګناه نه 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 چې خاوند مطالبه د زینت وکړي چې ما ته ځان ډولی که خو د شریعت په حدودو کې دننه او دا ځان نه ښایسته کوي اجازت شته. ښه
خو صاحب د جلالین نکتک دی ګورې وخل به څنګه وخلي وخلو کې به خیال کوي ښه چېرته وینه ونه ټکېږي ګورې ځای تور نشي ښه اډوکې کریک نشي ګورې دغه وخل نه دی مراد بیا به دې کې به ګیر شي ګورې ښه که وینه وټکېدله او اډوکې کریک را کریک شو نو بیا به دې کې انښتې ګورې ښه خو له ګونه بدل کړي ګونه وله بدل کړي ګونه چې د دې وخلو به ته څه کوي یو صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی زما غلام دی کله ناکله سرکشي کوي نو زه ورته قار دړ وکمه نو دا به ټیکي لکه گزار پې وکمه وقارېږم ورته کار صحیح نه کوي نبی علیه السلام ته وی دا ټیک دی نبی علیه السلام ورته وی او قیامت کې به تله لګېدلي نو د غلام چې ستا څومره نافرماني کړې دا به هم تلې ته وخیږي او تا چې څومره سزا ورکړي دا به هم وتلل شي نو کو تا سزا کم ورکړي نو په غلام ستا حق پاتې دی او کو تا سزا ډیره ورکړي نو تا نه به الله تپوس کوي ښه او که نه دا به تلل شي ښه د بیبي جرم به هم تلل شي او ستا سزا به هم تلل شي ښه د بیبي جرم به هم تلل شي د چا په ډوډۍ کې مالګه سیوا کې او ته پې راباندې کې او د زناورو په شاني وډبئ نو دا به هم وتلل شي چې په ډوډۍ کې ته مالګه سیوا شي و دا خو د خدای یو بنده و تا نه لږ کارونه خطا کېږي تا نه لږ هیر کېږي نو دا به م الله وتلي او ستا د زناورو په شان ډبول به م الله تلي ښه نو بیا به درنه انتقام علي ښه نو معاشره کې به ښکلی ژوند تېرو ښه نبی علیه السلام فرمایي وخیارکم خیارکم لنسائهم په تاسو ټولو کې غوره کس هغه دی چې هغه د خپلو بیبیانو سره ښه وي کور کې د بیبي سره ښه سلوک تېری ته وایي مولي صاحب د خاوند حق څومره دی د ښځې خو دغه حقونه شو خپله څه خورې هغه به پې خورئ خپله اغوندې هغه به پې اغوندئ په مخ به یې نه وخي بدې ردې به ورته نه وایي او د کوره به تې نه وځي چې خفه شي ښه په کور کې به تې جدا کېږي خو کور نه به وځي نه ته وایي مولي صاحب د ښځې باندې د خاوند حق څومره دی اخو نبی علیه السلام فرمایي د ښځې باندې د خاوند حق دا یو حدیث پوره دی ښه نبی علیه السلام فرمایي که زما په شریعت کې په دین اسلام کې سجده جایز وی لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې خاوند ته سجده لګوه که دا جایز وی د خاوند حق دا دی د ښځې حق منم خو د خاوند د حق برابر نه دی وی که دا جایز وی ما به ښځې ته ویلي چې ښځه د خاوند ته سجده لګوي لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ما به ښځې ته حکم کړی چې دا د خاوند ته سجده ولګي که چرې په شریعت کې سجده د تعظیم روا وی او بل چاته سجده کول روا وی نو ما به ښځې ته حکم کړی نبی علیه السلام فرمایي د خاوند حق دومره ډیر زیات دی په ښځه باندې خبر یې زمونږ علاقو کې ښځه مړه شي هر سړی چې مړ شي خلک وروستو تفسیري کوي که نه تذکیري کوي داسې و نبی علیه السلام فرمایي ایما امرأة ماتت چې یوه ښځه مړه شوله وزوجها عنها راض او خاوند د هغې نه رضا و ښځه مړه شوله او خاوند ترې نه رضا وروستو خبرې کېدلې چې د دې نه خاوند رضا لاړ نبی علیه السلام فرمایي دخلت الجنه دا ښځه سیده جنت ته لاړه چې وفات شوه او د خاوند رضا یې د ځان سره وړل ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض کومه ښځه چې مړه شوله او خاوند ترې نه رضا و د دواړو جهانو سردار فرمایي دخلت الجنه دا ښځه جنت ته لاړله دا ښځه جنت ته لاړله حدیث مبارک کې راځي المرأة عورة ښځه عورت دی فاذا خرجت استشرفها الشیطان کله چې دا د کوره وځي که نه نو شیطان د دې استفراش شروع بغیر د ضرورت نه د ښځه د کوره نه وځي دا عورت دی عورت چې دا وځي نو شیطان په نظر کې والي شیطان په نظر کې والي چې په دې ښځه به اوس څوک ګیرومه څوک په ګناه کې اخته کومه دا ښځې د شیطان جالونه دي النساء حبائل الشیطان په دې خلق را نیسي نو زنانه دي بغیر د عذر نه کور ته نه د کوره دې بهر نه وځي
دا شیطان جالونه دی او شیطان په خلق راټینګي. المرأة عورة، ښځه چې دی دا عورت دی، بغیر د ضرورت نه دی ښځه د کوره نه وځي. او کمه ښځه چې د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووتله او خاوند پې خفه دی، دا ووتله د واپسۍ پورې چې دا څومره قدمونه علي د ځمکې نه واله د اسمانه پورې، دا ټول پې لعنت رالیږي. دا په لعنت کې ډوبه روانه ده، ډوبه چې کله دا د خاوند د اجازت نه بغیر د کوره ووځي، دا عورت دی. ښځه به بغیر د خاوند د اجازت نه د کوره نه وځي، او چې په ضرورت ووځي نو خپل کار به سمدستي کوي، واپس په خپل کور ته دننه راځي. ښځه د کور ملکه ده، ښځه د کور سرداره ده. ښځه چې کور کې دننه وي نو دا په عزت باندې وي، دا په عزت باندې وي. بل نبی علیہ السلام فرمای ځان په دې مسله پوه کړه، لا یخلون رجل بامرأة. نبی علیہ السلام فرمای یوه سړی دی د ښځې سره یوازې نه کیني، چې دا ښځه محرم نه وي، مورې نه ده، خورې نه ده، ورېری نه ده، خورزی نه ده، محرم نه ده، د دو سره نکاح کیږي نو د دې سره یوازې کیږي نه، الا کان ثالثهما الشیطان. چې ښځه او نارینه جدا شي نو دریم د دې سره شیطان دی. بس دلته یقیني شیطان دی، بس دی یقیني شیطان دی. نارینه سړی دی کوشش کوي دی د ښځې سره نه یوازې کړي، که په هر صورت کې، که هر څومره زبرګ نارینه دی، که عالم دی او که غیر عالم دی، که دم دی او که غیر دم دی، خو د ښځې سره دی نارینه نه یوازې کیږي، بس غیر محرم. الا کان ثالثهما الشیطان، دریم وسره شیطان دی، دریم وسره شیطان دی. نبی علیہ السلام وی دی ننی ښځه دی پرده کوي، ښځه دی نارینه سره نه جدا کی. یو صحابي تپوس وکړو، یا رأیت الحم، الله حبیبه د لیور څه حال دی؟ د لیور سره یوازې کیدی شي؟ نبی علیہ السلام ورته فرمایل الحم الموت، لیور چې دی دا مرګ دی، مرګ. څنګه چې د مرګ نه سړی لري تختی، داسې به ښځه د لیور نه لري اوسېږي. دا به د ده سره الحم الموت، لیور وی مرګ دی، مرګ. دا نبی علیہ السلام ویلی دی. لکه مونږ وایو منظرې مرګ دی، کو منظري له ورلیجو الاسد الموت، منظرې مرګ دی. داسې لیور امام الانبیا چې فرمایي که نه چې الحم الموت، په دې کې به صحیح د پیغمبر خبرې د سرو زرو نقش دی او د کاڼي کرښې دي. وی الحم الموت، لیور مرګ دی، مرګ. داسې به تې دا ښځه ځان ساتي لکه د مرګ نه چې ځان ساتي، داسې به تې نه لرې اوسېږي. نو معاشره که نیک بیبي دا ډیر لوی نعمت دی د الله د طرف نه. حلالې بیبیانې الله د چا نصیب کړي د الله پې شکر وباسئ. بس غیر محرمو ته نظر مه کوئ، غیر محرمو ته مه ګورئ. حدیث مبارک کې راځي یو نظر چې اچانک د سړي ولګي دا معاف دی. اوس ته په لاره روانې، اچانک ته ګاډي نه کوږ شوې، زنانه باندې دی اچانک نظر، خو دویم نظر به نه ورپسې کوي، دویم نظر به نه ورپسې کوي. د دې به الله تپوس کوي، دویم نظر به نه ور. د نبی علیہ السلام صحابي را روان وړونو بیبیانې وي نبی علیہ السلام سره. نبی علیہ السلام ورته وي کته ګورئ، وي عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. اوس ښځې وی سړي وی زمونږ ډه پاک دی، ستا ډه پاک دی، ستا نه زه تپوس کوم. دور د نبی علیہ السلام دی، ښه د قرآن د نزول دور دی، او عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. هغه صحابي را روان دی چې د هغه باره کې رب العالمین سوره عبس را نازل کړی. داسې صحابي را روان دی چې دی به راغې، نبی علیہ السلام به ورپاسې څادر به ورته خور وی زه تا ته هرکلی وم، تا باره کې زه رب رټلی یم، ما له رب زورونه راکړي. داسې صحابي دی عبس وتولى ان جاءه الاعمى، دا د هغه په باره کې را نازل شوی دی. هغه را روان دی او دلته د نبی علیہ السلام بیبیانې را روانې دي، د مؤمنانو میندې روانې دي، او دور د قرآن د نزول دی، امام الانبیا دور دی. نبی علیہ السلام ورته نظرونه ښکته کوي. ولې؟ وی عبدالله ابن ام مکتوم را روان دی. وی د الله حبیبه دی خوړون نه دی، دی خوړون نه دی. نبی علیہ السلام ورته وی که دی ړوند دی نو تاسو خوړندې نه یې که نه، تاسو خوړندې نه یې که نه. ښه د موږ زنانه ته وایي تصویر ته مه ګوره، وی دی خو ما نه اینی، دی تا نه اینی خو تی اینی که نه، تی اینی که نه، ته خو اینی که نه، که تا نه اینی نو ته خو اینی که نه.
نو دا ټیک نه ده چې زنانه د نارینه ته نظر کوي ښه که هغه په موبایل کې دی که هغه په ټي وي کې دی که هغه په تصویر کې دی ښه خو چې غیر محرم دی هغه ته به نه ګوري که عالم دی او که غیر عالم دی ښه دا فرق پکې نشته دی ښه که عالم دی او که غیر عالم دی خو چې غیر محرم دی نه به ګوري ورته ښه عبدالله ابن ام مکتوم ړوند صحابي را روان دی نبی علیه السلام بیبیانو ته وایي نظر ښکته کوئ نظر ښکته کوئ تاسو خو ړندې نه یې که نه که هغه تاسو نه ویني نو تاسو اینئ نه نو زنانو ښکلی ژوند تیر کوي د بیبي فاطمې رضی الله تعالی عنها په لار روانې شئ د بیبي عایشې په لار روانې شئ رضی الله تعالی عنها ځان له د بیبیانو سیرت ګورئ د هغې ژوند زده کوئ او د هغې په لار باندې ځئ مرګ ډېر اچانک راځي قبر کې به هم هېڅوک بیا نه پکارېږي هېڅوک قبر کې به سوال جواب ورکو رب العالمین دې مونږ ټولو نه رضا شي الله دې مونږ ټولو کې حیا پیدا کړي خدای دې زمونږ په اولادونو کې حیا پیدا کړي خدای دې معاشره کې حیا پیدا کړي خدای زمونږ بیبیانې د صحابیاتو په لار باندې روانې کړي د صحابیاتو په لارې روانې کړي نن ماښام به برکلي غټ جومات کې پروګرامي مولانا مفتی فضل غفور